ملګرو زئی کنا تاسو را پاسئ کنا زئی چې لږ حرکت کوو لږ شان به همت کوو ډېره د اوږدونه ده شخړه د مودونه ده نوره سپینه وو کیسه بس دی سمه وو کیسه زیری د وطن وکئ غږ په هر یو تن وکئ مور چې زیږولی پاسه که ښاغلی ای ملګرو زئی کنا نور در باندې راج کوي بل شان رواج کوي ویښه غلام شوی الاس پنام. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا وخت زه په خوازخیله کلي بابو کې موجود یم. ډاکټر امجد صاحب موجود دی. د هغوی نه به پوښتنه کوو چې هغوی په احتجاج ولې مجبوره شو او په دې صوبه کې د کم وجې نه چې دی احتجاج جاری دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. السلام علیکم جی. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې په صوبه کې نن 19مه ورځ د احتجاج جاری دی. عوام هم په دې باندې پوهه نه دي چې نجکاري څه د صوبایي خیبر پښتونخوا حکومت چې دی په هسپتالونو کې څه بدلون راولي او ډاکټران چې دي د هغوی په وجه باندې چې دي د هړتال چې دی دوم نه دي پوهه چې د هړتال د څه د وجې نه ډاکټران کوي او حکومت چې دی د ډاکټرانو مطالبې نه مني. په دې باندې موږ ته لږ روشني واچوي. اول خو ډېره مهرباني چې تاسو دلته کې راغلی او زمانو دا دومره اهم پوښتنه وکړه. زمون اصل کې چې کم دا هړتال دی زما په خیال دا ډاکټرانو د حقوقو دپاره کم او دا د عوامو د حقوقو دپاره زیات دی او ما چې په کوم شمولیت کړی نو ما زیات به حیثیت د عوامي نماینده زه نه صرف دلته کې د قومي اسمبلۍ سیټ ته ولاړم بلکې د دې نه ما 18,000 ووټ هم اخیستی دی. په هغې باندې تللی وم او ما په دې احتجاج کې شمولیت کړی. دا احتجاج چې دی دا په دې باره کې دی چې حکومت غواړي اوسني چې کوم هسپتالونه دي د دې هسپتال ټوله خرچه چې دی هغه حکومت برداشت کوي. بجټ د حکومت د طرف نه راځي او عوامو ته دلته کې مفت علاج میلاویږي. حکومت دا غواړي چې دا هسپتالونه به نور د حکومت سره نه دا هسپتالونه به په خپله باندې ګټي او په خپله باندې به یې په ځان باندې لګوي. هغه دا پالیسی یا دا قانون چې د اسمبلی نه پاس کول غواړي. موږ ورته وایو چې تاسو بېشکه انتظامی اختیارات چې دي هغه تاسو هسپتال له ورکوئ چې سیاسي مداخلت پکې بند شي او چې هغو ته پېښور ته تلل راتلل یا که د دې خوازخیل هسپتال چې سیدالشریف ته تلل راتلل په هغو باندې نه چې د هغو هر ضروریات انتظامي دلته کې پوره کیږي. خو معاشي کوم خودمختاري چې دا تاسو هغه هسپتال له مه ورکوئ. تاسو ولا پیسې د حکومت د طرف ورکوي او انتظامی تور تاسو د هسپتالونو خود مختار پاتې کوي. دوی چې نه موږ ولا معاشي خود مختاري چې دا هغه ضروري حصه ده د دې قانون او هغه به موږ خامخا کوو که هغه موږ نه کوو نو بیا زمون قانون چې دا غي سم معنی نه پاتې کیږي او ځکه موږ مجبور شو په دې وجبانه چې حکومت پاره باندې خپل ضد نو موږ مجبور شو زمون سره اخرنه بیا د خپل تحفظاتو د رسولو دا واحد لار پاتې شو چې موږ احتجاج وکړو موږ هړتال وکړو نو بس دا شان موږ هړتال تر ووتو. ډاکټر صاحب دا راته مو وایي چې په 27 تاریخ باندې چې کم احتجاج کېدو په د جمعې ورځ و صوبایي خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ډاکټرانو متعلق چې کم بل هغه پاس کېدو نو تاسو ته څنګه پته ولګېده او بیا د احتجاج دومره زیات ولې شو او تاسو پکې جیل څنګه لاړئ؟ دا اصل کې جدي چل شو چې د مخکې احتجاج شو زمونږ سره وزیر اعلی صاحب په خپل باندې او په هغه ټایم کوم هیلث سیکریټري چې و ډاکټر فاروق جمیل صاحب هغه په خپل باندې زموږ سره دا لوس کړو چې تاسو کوم تحفظات دي د لپاره موږ کمیټي جوړ کړو او هغه چې څومره کېدای شي موږ به په دې قانون کې دننه کو نو بیا چې موږ ته پته ولګي دا د اسمبلی نه چې هغه خو مطلب بل چې د په ایجنډا باندې راوسته دی او په 27 تاریخ باندې پاس کړي نو موږ بالکل مطلب هغه ګوټ لې بوتلو زموږ سره بل سلار نو سوا د احتجاج نه نو موږ احتجاج وکړو چې کله موږ احتجاج وکړو ګورې
پاکستان آئین هر یو شهری لا دا حق ورکوي چې کاغه هر ځای کې پاکي دا نه لیکل چې ته په هسپتال کې احتجاج نه کوي ته په روډ باندې احتجاج کوي چې په هر ځای کې هغه احتجاج کولی شي هغه خلک راغونډولی شي او هغه خپل تحفظات چې دي په دې ذریعه باندې حکومت ته رسولی شي نو زموږ هغه حق چې و د هغه حق د چترۍ د لاندې موږ راووتو او موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو په لیډ ریډینګ هسپتال کې ډېر پر امن احتجاج و دویمه دا خبره ده چې پای کې د هسپتال املاکو ته نقصان نسرولو هم څه سوال نه پیدا کېدو ځکه چې موږ لا څه کړي نه او بل دا خبره ده چې په هغه ټایم کې او پی ډي بند و ځکه چې 12:30 بجې ویم چې د هسپتال او پی ډي بند و نو موږ به هسپتال څنګه هغه په خپله باندې بنو موږ ورته دا وایو چې موږ صرف یو پر امن واک کوو او د هغې نه وروستو چې دی نو موږ بیا روډ ته راځو دوی وایي چې تاسو زموږ نه هسپتال ته په هېڅ صورت باندې نشئ داخلېدی نو موږ ورته وایو چې تاسو له کوم قانون د اجازت درکړله چې تاسو په موږ باندې په ډاکټرانو باندې د هسپتال دروازې بندوئ نو په دغه وخت کې دوی یو داسې حرکت وکړو چې په هغې باندې زما په خپل خیال باندې په هغې باندې جمهوریت چې جمهوریت په کوم ځای کې نو هغه به په خپله باندې ملامتوي هغې له به په خپله باندې هغه په نادم وي هغې له به شرم ورځي په دې باندې دوی چې کوم کار وکړو چې بغیر د څه وجې نه بغیر د څه انسایټمنټ نه دوی ولګېدل او په ډاکټرانو باندې انتهایي مطلب په دومره ظالمه طریقه باندې په هغو باندې تشدد وکړو په هغې باندې لاټي چارج وکړو ډېر خلک پکې زخمیان شو او بیا چې کم کسان پاتې شو یا د دوی په لاس باندې ورغلي نو هغه کسان چې دی جیلونو ته ولېږل موږ زه ورته اوس هم دا وایم چې تاسو ماته داسې قانون په پاکستان کې وښایئ چې د دغې حرکت تاسو له هغه اجازت درکوي یا ستاسو دغه حرکت چې دی د هغې دفاع کوي د دوی سره زما په خیال د دې سوال هېڅ جواب هم نشته د دې جواب سره نه ځکه چې پاکستان کې داسې قانون نشته هر یو کس ته د خپل احتجاج حق دی او موږ ورته دا ویل چې تر څو پورې تاسو زموږ مطالبات نه منلي نو انشاءالله موږ به د هغه پورې تاسو ته ولاړ یو شاته کېږو خو موږ نه ډاکټر صاحب تاسو 15 ورځې په مردان جیل کې وویستې دا راته ووایي چې د پارټۍ د طرفه یا د ډاکټرانو د طرفه تاسو ته هلته کې څه داسې ښکارېده چې زموږ مرګتیا د بهر نه کېږي بالکل موږ به هلته کې موږ ته صرف د یو اخبار اجازت و په هغې باندې موږ ته پته لګېده باقي موږ ته د یو شیز هم اجازت نه و چې زموږ سره ټول کم ثابت ډاکټرز کمیونټي زموږ سره ولاړه ده او بیا خاص کر پاکستان پیپلز پارټي نورې پارټیانې هم کوم چې جمهوري پارټیانې وې ټولو زموږ ډېر زیات مدد کړی دی خو خاص کر پاکستان پیپلز پارټي چې هغې خپل وفود هم رالیږلي وو هلته کې جیل ته حالانکې زموږ سره ملاقات ته یې نه و پرېښودي په مختلفو هیلو بانو باندې هغې زموږ نه رخصت کړي زموږ د یو کس سره ملاقات د چا نه دی شوی خو بیا خاص کر د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن صاحب چې دی هغه د خپل طرفه بیان هم ورکړی د خپل طرفه یې د مذمت هم کړی او په خپله باندې پکې ډېر زیات دلچسپي په دې باندې اخیستې وه چې زموږ مرکزي انفارمیشن سیکرټري ډاکټر نفیسه شاه رالیږلې وه او هغه چې ونه په پېښور پریس کلب کې د دې د حکومتي د دې رویې په سختو الفاظو کې د هغې غندنه هم کړې وه نو زموږ بالکل سپورټ سیاسي سپورټ هم او د کمیونټي د طرفه ټول زموږ ټول کم سټاف چې دی د هسپتال کا پیرامیډکس دي کا ډاکټران دي کا نرسان دي کا کلاس 4 دي ټول یو موټی د دې حکومت د دې رویې خلاف ولاړو او د هغې عملی شکل چې دی دو پرون نه په بله ورځ باندې چې کوم احتجاج شو دی په پېښور کې په هغې کې ورته ښوول چې کله هغوی هلته کې راړل نو د زموږ د صوبې دارالخلافه دوی ته پکې د قدم ځای نه میلاوېدو او دوی ته په هغه ټایم باندې اندازه وشو ځکه بیا زموږ د غیر مشروط رهایي چې د دی ومنله او موږ یې آزاد کړو جی ډاکټر صاحب دلته کې د زموږ د سوات کم ډیریکټ چیرمن چې دی فضل حکیم صاحب هغوی هم بل ورځ په میډیا په سوشل میډیا باندې یو بیان ورکړی دی چې دا کم ډاکټرز چې کم احتجاج کوي نو دا بالکل نجکاري نه ده بل ډاکټر صاحب په تیر دور کې په دې تیر وخت کې هم ستاسو یو مخکې احتجاج شوی و یو 14 ورځې احتجاج و د هغې نه بعد تاسو هغه احتجاج په کومو موعدو باندې ختم کړو خاجي د تاسو د ډېرګي چیرمن صاحب خبره وکړه دا خو زه سره جواب درکول نه غواړم ځکه چې هغه ته څه پته چې نجکاري څه ته وایي او هغه ته څه پته ده چې قومیایي کم د فلسفې کم دغه چې د ټرم چې دی یا لفظ چې دی چې دا څه ته وایي او دغه څه ته وایي دا نجکاري څه ته وایي ته دغه زه جواب نه درکوم بله هغه موږ چې کوم بل احتجاج کړی نو هغه احتجاج په دې باندې ختم شوی چې زموږ سره وزیر اعلی صاحب په خپله باندې دا لوس کړو چې موږ به کمیټیز جوړو او هغه کمیټیز چې دي د هغه سره به تاسو کېنو تاسو موږ ته خپل تحفظات وایي هغه تحفظات په موږ په دې قانون کې ځای کوو چې کله زموږ او ستاسو په دې باندې سلا راله د هغې نه وروستو چې دی نو موږ به دا قانون اسمبلۍ ته وړاندې کوو
نو هغه یو لوز هغه ونه پالو څنګه چې دوی په غټو پالیسیانو باندې یوټرن ځلي هم د قشان په دې وړو باندې او زموږ مذاکراتو باندې هم د قشان یوټرن واغس ځکه موږ بیا په احتجاج باندې مجبور شو زموږ سره بل لاره غوښتنه نه خو ده. جی ډاکټر صاحب د نیچکاری کپرس کا نیچکاری اسپیټالي نیچکاری راشي او دلته کې اسپیټالونه چې دي مطلب د حکومتي کم طریقه کار چې د پاغي باندې روان شي نو ډاکټرانو ته به داغي نه څه نقصان دي؟ ګورئ جی پاګه ډاکټرانو نقصان د ډاکټرانو صرف یو نقصان دی کله چې هم نچکاری کیږي په دې شو ځونه باندې لګزان پوه کو چې عوامو ته هم لګه پته ولګي مخکې به دوی د نچکاری لفظ استعمالو نچکاری لفظ هغه دومره هغه لفظ بدنام شو چې کله په کم ځای کې د کمی ادارې نچکاری به کېدا نو د هغې کم خپل خلک چې به ډایرکټ راپاڅېدل او په هغې کې به دوی کامیابېدو ته نه پرېښودل نو دوی بیا د هغې دپاره مختلف الفاظ استعمالول شروع کړل چې په هغې کې یو لفظ چې د هغه د اصلاحاتو لفظ دی چې یار موږ په دې کې اصلاحات راولو نو زما په خیال چې کله اصلاحات دو راولي نو په اصلاحاتو کې دو د ټولو نه اول کار دا کوي دا د دې نچکاري اصول دي چې یو بولا لفظ صحیح استعمالای چې په معاشره کې هغه ته خلک په صحیح نظر باندې ګوري دویم چې په هغه کم اداره دغه ته نچکاري کې د هغه خلکو له مراعات ورکه چې هغه خلک ستاسو خلاف راپانه سي نو زما په خیال په دې کې د ډاکټرانو نقصان لګ او فائدې پکې ډېره ده هغه مختلف شکلونو کې هغه بوله مراعات ورکړي صرف یو نقصان دی کې او هغه نقصان دا دی چې کم د دو مستقل نوکریان دي مستقل نوکریان به ختم شي دوه په دیاړیانو باندې په هسپتال کې شروع شي او تنخواګانې چې دی به دا غشتنه سیوا شي نور مراعات چې د شتنه به سیوا شي اوس په عوامو باندې نقصانونه په عوام باندې نقصانونه دي عملی شکل زمون سره شته تاسو لیډی ریډینګ هسپتال ته لاړ شئ تاسو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لاړ شئ تاسو کې ټی ایچ ته شیرپاو هسپتال ته لاړ شئ الته کې دا قانون نافذ شوی دی 3 کاله مخکې او الته کې عوامو ته دې پته لګي چې کوم اپریشنونه مخکې اسې کېدل هغه اوس په پیسو باندې کېږي چې کوم چټې به ارزانې وي ګرانې کېږي چې کوم ټسټونه مفت کېدل هغه اوس په پیسو باندې کېږي چې کوم دوايانې په هسپتالونو کې ملاوي دي اوس د سره ملاويږي نه یو کس د خپل جیب نه ورکوي نو هم اقا پالیسی چې د زما په خیال د ټولو نه زیات کم دغه چې نقصان چې د عوام ته ځکه چې دا ادارې به خپلواکي شي بیا خپلواکي به دي چې په خپل باندې بغټي او په خپل باندې به پزان من لګي نو ګټل چې دي دوی پیسو ماشينان خو نه راوړي کوم چې دلته کې په هسپتالونو کې کیدي خو زما د جیب نه تاسو د جیب نه د یو بل غریب د جیب نه به وباسي چې پیسې وي علاج به کیږي چې پیسې نه وي نو سوال نه پیدا کیږي چې په هسپتالونو کې بیا علاج وشي. ډاکټر صاحب اخیرنی سوال به وکړي چې پرس کار حکومت ستاسو مطالبات چې کم دي هغه ونه منل په صوبه کې به ډاکټران در روان وخت پر صحیح حکمت عملی چې دي هغه بکې کو پرس کا ډاکټرانو د حکومت چې د ډاکټرانو دا مطالبات چې دي هغه جایز کم ډاکټران چې غواړي هغه پوره شو نو تاسو هغه ته په کم نظر باندې وګورئ ګورئ جی که حکومت زموږ مطالبات ونه منل نو اوس چې کوم تحریک ته موږ وایو چې دا موږ عوامو ته هم راولو عوام موږ په دې باندې خبر کو چې ستاسو سره اصل کې څه کېږي په دې نچکاري په عمل کې یو دریم کار دوه هم کوي چې عوام دو ناخبره ساتي یا په کومو کسانو باندې چې دو د قانون راولي نو هغه طبقه هم ناخبره ساتي نو موږ به هغه خبر کو چې کله هغه خبر شو د دې خلاف په عوام راوځي بیا صحیح ده جی نو دغه زمون وس دغه دا چې موږ عوام په دې کې په اعتماد کې والو او عوام موږ د ځان سره کو نو زما په خیال حکومت په خامخا زموږ مطالبات مني او حکومت دا مطالبات ومنل نو دوی چې په خپل باندې د خلکو سره کوم وعده کړي په کمپاین کې الیکشن کمپاین کې چې موږ به خلکو لا د صحت سہولت په قرباني ورکو آسی به ورکو نو زما په خیال دا د خپل منشور چې د پاغه باندې بدو پوره وخیږي دا واحد د شیز به چې یوټن مونل او لکه عوام له باغ سہولیات ورکي کم چې پکار دي او کوي منل نو که بیا هم دا قانون نافذ کو او لکه مطلب دا فستایي سوچ باندې دورالل او زمونږ د عوامو خیال ونه ساتو نو دا ز تاسو تخصصي په انتهایی په یقین او په وثوق باندې چې کم دلته کې منتخب نمائندگان دي خلک برا پاسي او دا په ګټو باندې ولې ځکه چې په صحت باندې کمپرمایز نه کوي دا د مرګ او د ژوند سوال دی. ډاکټر صاحب دا راته هم زیاته کړې چې ستاسو دا کم چې 19 ورځې احتجاج شو کو پرس کا حکومت سبا ستاسو مطالبات پوره کی یا پوره نه کی دا کم 19 ورځې چې کم د خلک غریبانان خلک محروم د علاج نه پاتې شو په زرګاو باندې خلک کوم د سواد د مټي یا د خوازخیل کم او پیډیو ګورونو په زرګونو باندې فوډي بدلته کېده دا خلک دا غینه محروم شو د دې کم ګنا چې دی هغه به تاسو ډاکټر لور کوی کو حکومت لور کوي جی په دې کې برتزه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو قول ویم هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا وی چې دریای نیل په غاړه باندې
یو سپی مړ شي نو هم به خدای پاک د هغې تپوس زما نه کوي. زما په خیال حکمرانان دوی دي. موږ دوی په دې باندې مجبوره کړي یو چې موږ د هسپتالونه بند کړو. بیا موږ چې کله هم هړتال کوو موږ OPDs بندو نو موږ دا کوو چې موږ په ایمرجنسي کې خپل ډاکټران سیوا کوو. موږ هلته کې نرسنګ سټاف سیوا کوو، موږ پیرامیډیکل سټاف سیوا کوو هلته کې چې دلته کې OPD کومه بند ده چې د هغې بوج موږ په ایمرجنسي باندې واچو چې کوم کسانو ته د علاج ضرورت چې د هغو علاج د هغه ځای نه وشي. بیا خبر دا ده چې اوس حکومت هم زما په خیال دا خو د جمهوریت یو اصول دي چې د کومو کسانو سره ستاسو اختلافي په کار دا دی چې تاسو د هغو خبره واورئ. چې تاسو کله خبره واورېده او خبره تاسو بیا د عوامو په مخ کې وکړه نو زما په خیال عوامو ته به هم پته ولګي چې یاره دو په دغه باندې دي په غلطۍ باندې که موږ په غلطۍ باندې موږ بالکل په خوشحالۍ باندې خپل تحریک نه شاته شو. او که حکومت په غلطۍ باندې نو په کار دا چې حکومت د عوامو دپاره زموږ د مطالبات چې دي مطالبات ومني او مطلب لږ د ذمهوارۍ احساس وکړي. په پنجاب کې تاسو ته پته شته په پنجاب کې صرف 2 ورځې هړتال وشو، په 3 ورځ باندې ټول ډاکټران یې راغوښتي د هغه ځای سپیکر صاحب او هغه له ټول مطالبات منلي. اوس صرف د مطالباتو چې هغوی ته ټوس شی راشي د هغې دپاره صرف هړتال جاري دی او کیدای شي په دې ورځ دوه کې ولې ومني. نو دلته کې ولې هغه کار نه شي کیدی چې دوی موږ کښېني زموږ خبره خو دې واوري زموږ سره خو دې کښېني که نه. نو پکار دی چې دا خو حکومت ته د دې احساس یا حکومت د دې احساس وکړي چې ځکه چې خلکو ووټ هغو له ورکړلی چې ولې د خلکو سره دا ظلم کېږي. ډاکټر صاحب ستاسو یو مهذبه پیشه ده، موږ ټول خلک چې د هغې ډېر زیات قدر کوو. یقینا چې دا د ژوند او د مرګ کم فاصله چې ختموي نو هغه ډاکټر دی. په دې کې به د زموږ د وزیرانو زموږ صوبایي کم وزیر چې دی احتشام انعام الله خان هغه په خپله باندې هم ډاکټر دی. زموږ دغه شانتې نور کم MPs MNs چې دي هغه په خپله باندې هم د هغو بچي رن وي. یقینا چې یو ښه خلک وي نو څه پیغام ورکوئ چې یار د دو په د اسمبلی کې ناست دي بیا هم د ډاکټرانو دغه کم احساس هغه دغه چې دی هغه ورته پته نشته نو څه پیغام د حکومت دی؟ بس جی حکومت ته صرف دا پیغام ورکوم چې د خدای دپاره خپل اختیار چې دی هغه وپېژنئ چې ستاسو څومره واک دی. دا کوم خلک چې تاسو دي کومو چې تاسو نومونه واخیستل زه نوم واخیستل هم نه غواړم. دا خلک بې واکه دي، د دو خلکو اختیار نشته، دا بې اختیاره دي. د دو خلکو چې کومې ذمهواریانې دي هغه ذمهواریانې د دو په لاس کې نه دي. دا خلک سنجیده نه دي. زه ورته صرف دا پیغام ورکول غواړم چې د خپل ځان دپاره او د دې صوبې د عوامو دپاره لږ دا اختیار په خپل لاس کې والی او لږ د عوامو د طرف نه چې کوم دا او دغه را روان دي د خدای دپاره دغه واورئ. که نه دا ټول ګناه چې دا ټول ګناه به د دو په غاړه باندې. نو زما ورته صرف دا پیغام دی چې لږ تاسو د ذمهوارۍ خپل احساس وکړئ او په کار دا ده چې کوم شیزونه د عوامو دپاره دي یا د عوامو د طرف نه دي د هغې لږ خیال وساتئ. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب د ټایم راکولو. ډېره شکریه جی ستاسو ټایم بلکې زما ټایم قیمتي کو چې تاسو دلته کې راغلی چې عوامو ته د دې مسایلو پته ولګي. جی بالکل کتونکو دا و ډاکټر امجد صاحب چې د خوازخیل سوات سره تعلق دی او د ینګ ډاکټر اسوسییشن چې کوم هړتال جاری دی د هغې سابقه پریزیډنټ هم دی د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق هم ساتي دلته سابقه امیدوار هم د هغوی وینا دا وه چې زموږ سره د مذاکرات وکړي خو هغه مذاکرات کم خلکو سره چې اختیار دی د صوبې او زموږ مطالبې چې دي هغه پوره کولی شي نو موږ به د هغې ټیمه پورې چې دی خپل احتجاج جاري ساتو. یقینا چې مزید چې په دې احتجاج کې دی نو نور به هم سخوالی راځي کو پرس که حکومت عملی اقدامات اوچت نه کړو. ما بهار الله اجازت راکوي د الله په امان.